کتونکو په دغه سپورټس کمپلیکس کې موجود یو، تاسو سره د مختلفو سپورټسمینو چې کوم دی دغه مرکې شریکو. دلته موږ هم راغلي یو دغه کورج له، او مطلب او مرام هم دا دی چې زموږ دغه خویندې دغه بچی چې کوم دی دا ډېر زیات ټیلنټډ دي، دا ډېر زیات مخکې تللی شي. خو د بدقسمتۍ نه یو چې موږ په دې سوشل میډیا باندې د خلکو دا کمنټس وګورو، نو حیران یم چې نه په خپله څه کولی شي، کور کې به یې چا تعلیم نه وي کړی، پویه به یې نه وي، او هغه به لګیا وي او د رنګ رنګ خبرې به کوي. د هغې د وجې هغه والدین چې کوم دی هغه خپلې بچې په دغه شانتې په سپورټس باندې هم بندې کړي، په تعلیم هم بندې کړي. لږ خلکو حوصله افزایي پکار ده، داد پکار دی. دې وخت کې زموږ پاکستان چې کوم دی خو میل د دې ملک نمایندګي کوي، نو داسې ډېر فیمیل هم دي چې د دې ملک په ټوله نړۍ کې نمایندګي کوي. نو دا عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس چې کوم دی دا د عالمي کچې یو سپورټس کمپلیکس دی. د دې نه ډېر ښه ښه لوبغاړي بهر وتلی شي. نو ستاسو حوصله افزایي پکار ده. موږ سره دې وخت کې دا کومه سپورټسمین چې موجوده ده، دا تاسو خپله پېژنګلو کې کومې لوبې سره تاسو تړون لرئ؟ السلام علیکم، زما نوم ام حبیبه اعظم دی او زه د پی سکول اینڈ کالج نه راغلی یم او زه دلته ټګ آف وار ټیم کې یم، ټیم ای کې. زمونږ دلته یو کال وشو چې ټګ آف وار ټیم کې مونږ دلته لوبې کوو او شکر الحمدلله دلته هر ځل فرست سیکنډ پوزیشن اخلو دلته په ټګ آف وار ټیم کې. او زمونږ چې کوم سکول سایډ کالج سایډ دی نو هغې مونږ ډېر زیات سپورټ کوي د خپل گیمز دپاره. او زمونږ مور پلار ته لکه د دې نه اجازت غواړي ړومبی چې لکه ستاسو دا لور یا بچی چې کوم وي نو هغه دلته گیم کوي، نو لکه تاسو ته اجازت شته ښه پرمننټ دغه ته یې زمونږ شکر الحمدلله مور پلار هم ډېر سپورټ مونږ ته راکوي د دې گیمز دپاره، ځکه چې تعلیم سره سره زمونږ گیمز زمونږ د ایکسرسایز د هر څه دپاره ډېر ضروري دي. په پاکستان کې ډېر کم بچیګانې زیاتر پښتانه چې کوم یې خپل بچی نه پرېږدي د گیمز دپاره. داسې مختلف شي نه شو، خو لکه داسې سکولونه او داسې کالجونه چې هغې ډېر کرې چې د مور پلار دپاره او د دې بچګانو دپاره ورکړي چې یې سپورټ کړي او هوپ یې ورکړي. نو بس په دې میډیا خو به تاسو هم ګورئ د خلکو کمنټ چې د جینۍ د لوبو سره څه کار دی او دوی کیل کود ولې کوي که نه، نو څه پې میسج هغوی ته ورکوئ؟ داسې نه دي کول پکار. بهر څونه ملکونه دي هغې خپل کو جینکۍ وي، کو هلکانې، کو بوډاګانې او کو ځوانان هر څنګه وي، هغې هر بنده سپورټ کوي. زموږ په پاکستان کې کو یو شیز وشي نو هغې ډسکریج کړي، هغې دپاره یو هوپ ختم کړي. نو داسې نه دي کول پکار چې پاکستان کې څومره خلک هم دي هغې چې پوچې څه وکړي نو ایله یو هوپ ورکول پکار وي چې لکه هغې نور هم مخکې شي، د نور ملکونو نه مخکې شي. زموږ پاکستان کې به اول کس اوچت شي په هغې به لاس اوچت کړي، تنقید به پرې وکړي چې لکه هغې بالکل ډاون شي، او هلته بهر ملک کې چې څوک وکړي نو هغوی به بالکل په های لیول سره ورسي. نو په دې وجه زموږ پاکستان مخکې تلو کوشش نشي کولی چې لکه خپل کسان پرې اوچت شي او هغوی پرې تنقید وکړي. تاسو خو د دې سرکاري سکولونو د طالبات یې وکتې، ټیلنټ پکې شته دی، خو چې انټرویو خبره شي نو د مور پلار د علاقې د خلکو دغې نه یره محسوسوي. نو دوی ته څه میسج ورکوي او آیا زموږ په سرکاري سکولونو کې هغه ټیلنټ شته؟ کمې کمې دي پکې؟ زمونږ سرکاري سکولونو کې ماشاءالله ډېر زیات انتهایی ټیلنټ دی پکې، لکه چې هغه په پرایویټ سکولونو کې هم نشته، دونه ټیلنټ دی پکې کې. لکه کو هغه سبق لحاظ سره شي نو هغې کې ماشاءالله ښه دي ډېرې، او کو هغه داسې د سپورټس لحاظ سره شي، نور لحاظ لکه داسې دغه وي نو هغې کې ډېرې زیاتې مخکې دي. خو لکه پاتې شو زمونږ د کور ماحول نو زیاتو جینکو ته د کور سایډ نه اجازت نه وي، او بیا چې بهر نه ورته دغه وشي نو بیا وله سکول والا هم اجازت نه ورکوي، ځکه چې مور پلار یې بیا اوچت شي نو په سرکاري ټیچرز باندې بیا دغه کوي چې لکه مونږ خو خپل بچي تاسو ته درکړی و او تاسو دې ځای ته ولېږل زموږ د اجازت نه بغیر. دا ولې؟ نو لکه مور پلار له پکار دی چې لکه بچي یې کم کې ډېر زیات ټیلنټډ وي نو یې له وباسل پکار دي. ډېره مننه، ډېرې ښکلې خبرې را سره وکړلې. کتونکو دا صرف دغه کوچ کار دی، دغه مس کار دی چې دا ماشومان یې په یو داسې انداز کې پې کړي دي او دوی دلته کې دا غواړي چې موږ لوبې وکړو. نو کریډ چې کوم دی دغه د پی ټي مس ته ځي، بل چاته نه ځي چې دغه ماشومانو. خو سرکاري سکولونو کې موږ ولیدل چې هغې کې د پی ټي چې کومه مس ته نو هغه توجه ورته نشته دی. نو خو چېرې هغوی هم توجه ورکړي نو دغه سرکاري سکولونو ته دغه کوم کلاړیانې چې دي نو دغه لوبغاړي ډېرې مخکې تللی شي، نو پکار ده چې توجه ورکړي زموږ سره.